د سیدنا حباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ دا یو مختصر خبره کو محدثین دا واقعا ذکر کړي. حباب رضی الله تعالی عنہ دراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه دیوال تړړه لګولې و او خپل سر ته یې آیت ډړواله. سیدنا حباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ وی مون پیغمبر ته شکایت وکړو. حباب رضی الله تعالی عنہ وی ایمون وته وی الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے د الله پیغمبرام ته مونږ د پاره دعاګانې نه غواړې، ته مونږ د پاره سوال نه کوې او ته زمونږ د پاره د الله نه د امداد سوال نه کوې چې الله زمونږ امداد وکړي. حباب رضی الله تعالی عنہ وی مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته زمونږ د پاره دعاګانې نه کوې او زمونږ د پاره د امداد سوال نه کوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوچت شو او رنگ مبارک سور شو، رنگ بدل شو او سیدنا حباب رضی الله تعالی عنہ ته فرمای چې حبابا تاسو نه مخکې چې کوم خلکو او مخکې امتونو ناغوی کې به یو سړی ونیولی شو. حباب رضی الله تعالی عنہ د ملګرو ته وی چا چې دا سوال کړی دی ناغوی ته وی چې هغه قومونه به راونیولی شو، هغه پیغمبران به راونیولی شو، رسولان به راونیولی شو او د هغوی دپاره به یو کنده وکنستلی شوه او د نامو پورې په هغې کنده کې ښخ کړی شو او په هغې کنده کې به ودرولی شو او بیا به د اوسپنې اره راوړلی شوه. فیوزو علی راسی فیجعلو نصفین، وی د اوسپنې اره به یې راوړه په سر باندې به ورله کېښودم، وی دا به ورته ووایي چې اوس ته ووایم دا کوم دین اسلام چې تا قبول کړی دی د دې دین اسلام نه وړې کنه دوه ټوټې دی کم سر د قلم کم یو تنه دی یو خوا بله دی بل خوا غورځوم. تا ته خو له هغه تکلیف نه دی راغلی، تا ته خو هغه سختۍ نه دی راغلي. ای حبابه ته ولې بیا وایم چې ته راغلی او زما نه دا تپوس کوې چې ته وایې چې ته زموږ دپاره دعاګانې نه کوې د الله نه. هغه پیغمبران هغه مخکني امتونه چې کندې به ورله وکنستلی شوې د اوسپنې ارې به راوړلی شوې د هغې پورې به د نامه پورې ښخ کړی شو، لاسونه به یې تړلي وو، په سر باندې به یې ورله د اوسپنې اره کېښودم. بیا به یې ورته دا ووایي چې اوس راته ووایم د دین اسلام نه وړې د خپل دین او کتاب نه وړې که نه په منځ دې اره کړمه، یو طرف ته یو خوا غورځوم بل طرف ته بل خوا. دا سختۍ خو لا نه دي راغلي. داسې کار د سره وکړو نو هغوی به څه وکړو؟ هغوی به وی مرګم قبول دی، وجودم ټوټې ټوټې قبول دی، سختم ټوټې ټوټې قبول دی، لیکن د دین اسلام نه اورېده زموږ قبول نه دي. په سر به یې اره کېښودلی شوه، تر ښکتې پورې به راوستلی شو، د بدن یو حصه به یو طرف ته وغورځېده، د بدن بل حصه به بل طرف ته وغورځېده، لیکن دا به یې ونه وي چې موږ د دین اسلام نه وړو. دا تکالیف خو لا نه دي راغلي، دا سختۍ خو لا نه دي راغلي. بیا مو وایي چې ته لا زموږ دپاره سوال نه کوې دعاګانې نه کوې، لیکن هغوی به بیا هم د دین اسلام نه نه وروسته کېدو. هغوی چې په کوم دین باندې به رالیږلی شوي هغې دین نه به نه اوړېدو. لکه نبی علیه الصلاة والسلام ویل وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. نبی علیه الصلاة والسلام ویل د هغوی بدنونه به د غوښو نه راصفا کړی شو، د اوسپنو په منګزو باندې به منګز کړی شو، هډوکي به یې ورله یو طرف ته وغورځول، غوښې به یې ورله بل طرف ته وغورځولې، لیکن هغوی دا خبره نه کوله چې موږ د الله د دین نه وړو، د الله دا کلمه نه منو، الله چې موږ په کوم دین باندې رالیږلي یو د دې نه وړو. دا به یې نه وي. د اوسپنې په منګز باندې به منګز کړی شو، غوښه به ترې وتوږلی شوه او بیا به غوښه یو طرف ته هډوکي بل طرف ته شو، لیکن بیا به وایي موږ د الله د دین نه وړو. هسې ته ووایه چې مچی دې وچیچي مچی څومره تکلیف رسي. مچی ځکه هم دې ورځو کې مچی
مچې دی وچی چې څومره تکلیف راشي په لار باندې روانه غیر اختیاري دی په خپل کې ازغي مات شو څومره تکلیف راشي غیر اختیاري او چې لا اختیاري ته ګوري او د وسپنې په منګز باندې ستا وجود منګز ولې کی بیا به د هغې دپاره کم تکلیف د هغې دپاره به کم درد بیا هم د خپل دین نه ناوړي نو ستا څه خیال دی چې تا باندې به امتحان نه راځي تا باندې به سختۍ نه راځي تا باندې به تکالیف نه راځي او ته به جنت ته ځې الله رب العزت څه وایي سوره عنکبوت کې احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا خلق دا گمان کوي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا خلق دا گمان کوي چې دوی به دا شان پرې هودلی شي دوی به داسې پرې هودلی کېږي چې دوی به وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او بیا به په دوی باندې امتحانات نه راځي دا وورا چې بچا باندې امتحان ناراضي سړی کامل مؤمن نه دی چا باندې امتحان رانغی یا په امتحان راغی په امتحان باندې ثابت قدم پاتې نشو پوه شو چې سړی کامل ایمان والا نه دی سړی څه نه دی کامل ایمان والا نه دی سختۍ راله د مال سختۍ راله د بدن سختی راله د وقت دی په خپل کار باندې ثابت قدم پاتې نشو پوه شو چې کامل ایمان ورسره نشته کامل ایمان برابر نه دی ښه تقوا پرهیزګاري برابر نه ده تقوا نشته هیڅ چا کې نشته ممکن نشته نو ګورئ چې تکالیف رالو تکالیف دې برداشت کړو په هغې باندې ثابت قدم پاتې شوې د دې نه وروسته ګوره چې الله څه ثمره درکوي د دې نه وروسته به څه ثمره میلاویږي د هغې نه وروسته به څه نتیجه میلاویږي د هغې نه وروسته به څه ریزلټ راوځي لیکن تکلیف به برداشت کول غواړي د هغې دپاره به څه تکلیف تېرول غواړي